أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون یوسف علیہ السلام واقعہ پا آخر کی دا یوسف علیہ السلام آغیتا خپل ځان ورته وښودو چې زه یوسف یم هغې په خپلو کړو باندې پښیمانه شو یوسف علیہ السلام د اخلاقو مظاهره کوي چې تاسو باندې لا تثریب علیکم اليوم تاسو باندې اس ملامتیا نشتی الله یې تاسو ته بخښنه وکړي زما دا کمیس ویسې زما پلار لا هغې کمیس واغس او را روان شو کله چې را روان شو راووتل د مصر نه نو هلته کې کم کسان چې د یوسف د یعقوب علیه السلام سره هلته ناغي ته وی خپلو بچو ته وی هلته کې چې کوم ما باندې خود یوسف علیہ السلام وی لګي که تاسو ما قمقل نه ګڼئ نو دا خبره داسې ده چې د یوسف علیہ السلام د راتلو د هغه د طرف نه خوشبو را روانه ده هغه ورته وی دا ستا پخوانی مینه ده د هغه سره د هغې وجې نه دا خبرې کېږي کله چې هغه زیری ورکوونکی راغی کمیس یې راوړ خوشخبري راوړه کمیس یې د یعقوب علیہ السلام په مخ باندې ور واچو یعقوب علیہ السلام د زړه نه هغه غم لرې شو سترګې بینا شوې هلته کې یعقوب علیہ السلام ته هم دا زامن وی زموږ نه غلطي شوې ده موږ دپاره بخښنه طلب کا یعقوب علیہ السلام وی زه به ستاسو دپاره بخښنه طلب کوم بعضې مفسرین وی چې مطلب د پېشمني په ټیم کې دعا ښه قبلیږي نو هغه ټیم کې به ستاسو دپاره بخښنه طلب کم بیا د هغه ځای نه دیر روان شو او لاړل مصر ته چې کله ورسېدل نو د خوب هغه خبره چې کومه وه هغه وخت کې رښتونې شوه په دې کې څومره زمانه تېره شوې ده هلته کې خرو له سجدا دا خبره راځي اول کې صورت ابتدا کې ویلو انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یولس ستوري دي نور سپوږمۍ دي چې ماته سجده کوي هلته کې دا خبره شوې وه چې د یولسو ستورو نه مراد د یوسف علیہ السلام یولس رونو نور او سپوږمۍ نه مراد د هغه مور و پلارو هغه خبره هغه رښتونې شوه حقه شوه ثابته شوه یوسف علیہ السلام دعا هم کوي د الله نه د دې خوشحالۍ کې چې الله مال تا د بادشاهي را کړله تعبیر د خوبونو علم دی را کړلی د توحید د بیانولو علم دی را کړلی پیغمبري دی را کړله نو بیا یو خبره کوي عام د خپل عاجزي الله ته پیش کوي
اگرچہ پیغمبر دے بخل شوے دے گناہوں سے نشتی لیکن داسی وئی توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین یا اللہ مالا چې مرګ راولینو د اسلام په حالت کې د مسلمانۍ په حالت کې او ما د صالحانو سره یو ځای کې د صالحانو سره ملګرتیا زما نصیب کی. الله رب العزت وایي دا څه چې تیر شو دا ټول د غیب خبرونه چې تاسو ته پته نه وه ما تاسو ته بیان کړه د دې نه مخکې هیچا ته د دې پته نه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي تا ته پته نه وه نو پیغمبر ته پته نه وه نو بل بچا ته پته وه خو هیچا ته پته نه وه. الله بیان کړه خبره ښکاره شوه. یوسف علیه السلام سره رونو څه کړي یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام داغي حالات داغي صبرونه داغي اخلاق او بیا د یوسف علیه السلام بادشاہت ته رسیدل د یعقوب علیه السلام دا دومره صبر د مصر نه د کنعان نه مصر ته راتلل د دې بنی اسرائیلو د هغې یو وجه هغه په دې صورت کې ذکر شوه. ولما فصلت العیر کله چې جدا شوه قافله کله چې روانه شوه قافله ووته د مصر نه قال ابوهم نو وی دي ته پلار د دي کم څه کسان دلته دي نو سال ته دي اوس انی لا جد ریح یوسف نو پلار ورته وی یقینا زه محسوس کوم بوی د یوسف علیه السلام لولا ان تفندون کچره تاسو ما قمقل نه غنئ لولا ان تفندون دا وی دته چې کله سړی بوډا شي د بوډاوالي د وجې نه بیا داغه حواس کار نه کوي ناغې ته وی نو یوسف یعقوب علیہ السلام ته وی که تاسو ما د عمر د وجې نه قمقل نه غنئ نو ما باندې خو دغه سبوی لګي. قالوا ناغ زامن ورته وی تالله په الله قسم انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته خامخا په هغه مینه پخوانی کې ته پخوانی مینه د ستا د هغه سره دا خبرې کېږي دغسې د چا سره چې د چا مینه وي نو هغه چېرته څه خبره کېږي وایي ګوره چې هغه راضي کو دغه ځای کې خو حقیقت و. فلما ان جاء البشیر کله چې راغې هغه زیر ورکوونکی القاه علی وجهه نو وروی غورځاو کمیس د هغه په مخ باندې فرتد د بصیرانو شاغ لیدونکی. قال الم اقل لکم هغه ته وی یعقوب علیه السلام ورته وی آیا ما تاسو ته نه ویلي ما تاسو ته مخکې ویلو انی عالم من الله یقینا زه پوهېږم د الله د طرف نه ما لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ. یعقوب علیہ السلام خو پیغمبرو یعقوب علیہ السلام ته بعضی خبرې خودے کېدې یو وحی په ذریعه باندې لیکن عام حالات د غیب خبرې نو هغې خو ته پته نه وکړ دا چا ویلي اشعارو کې ویلي ولې یعقوب علیہ السلام ته د خپل زوی پته نه و چې کوم ځای کې دی کوم ځای کې نه دا زامن یې څه کوي زما دا زامن د یوسف علیہ السلام باره کې سب چل ول شروع کړی دی سب مکرونه کوي سب تدبیرونه کوي دی واغس هلته کې کنعان کې په 100 فرسخه کې هلته کوهي ته اچول کوهي کې پروت دی پکار دی چې یعقوب علیہ السلام ته خو پته وی که نه نو دا د غیب علم دی د غیب علم د الله نه سوا د بل چا سره نه وي سو پورې چې الله رب العزت هغه خبر کړی نه وي اطلاع یې نه وي ورکړي مطلع کړی نه وي نو هغه پورې دته پته نه لګي هغه چا ویلې پارسی کې اشعارو کې ویلې کسې پرسید از گم کرده پرزن وای چا تپوس وکړو د هغه سړي نه چې هغه خپل زوی ورک کړی و زوی ته ورک شوی کہ اے روشن گوہر پیری خریدمن
چې اے مشره او اے او خیاره از مصرش بوی پیراهن شمیدی چې د مصر نه د کمیس هغه بوی خو تا محسوس کاو هغه تا باندې لګېدو نو چې را در چاهې کنعانش ندیدي نو دلته کې چې نږدې او په کنعان په کوهي کې ناغلی دی هلته کې دی ولې نه لیدو و یک بگفتا حال من برقی جهان است گهه پیدا و دیگر دم نهان است نو وی چې زمونږ حال خو هغه د اسمان د پړق په شان دی اسمان پړق چې نو کله پیدا شي کله ورک شي کنه نوی گهه بر تارے میں اعلیٰ نشینیم گهه بر پشت پائے خود نبینیم وی کله کله داسې چې موږ ته د اسمان هغه حالات معلومیږي او کله داسې چې د خپل خپې لاندې راته پته هم نه لګي سکیږي سدي پکې اشاره کوي دې ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری مونځ کاو مانځه د مخکې شه د حالات د جماعتونو پوخا داسې چې هغه پیزار سره به مونځ کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ پدې کې جبرئیل علیہ السلام راغی په دې یو طرف پیزار کې دی ګندګی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیزار وېسته سیټ ته کړو چې سلام یې وګرځاو چې وېګه تا ټولو صحابو پیزار وکړلی تپوس یې وکړو وېګه تاسو ولې دا پیزار وکړلی وې تا وکړو چې موږ چولې دا وکړو موږ وکړو هغه ما ته پته نه وه زما زبانې ولاړو ما جبرئیل علیہ السلام راغی چې په دې پیزار کې د ګندګي ده نو کله چې پیزار ګندی نو بیا خو پکې مونځ نه کېږي که نه د مانځه په شرایطو کې دا دی چې ځای به پاک پکاري بدن به پاک پکاري کپړه به پاکه پکاري نو ځای پاک پکار دی نو هغه چې په کوم ځای باندې ولاړ دی خو هلته کې ګندګي ده دا لرې کړه نو هغه یې لرې کړه وی ما ته پته نه وه نو یې فرمایل چې کله تاسو راځئ جومات ته نو هلته کې پیزارځای اوس خو پیزارځای دی پیزار وښکې کېږي لیکن بیا هم کله چې پیزارځای کې سړی پیزار وکاږي هم او پیزار دن نه راوړي هغه له پکار دی پیزار وګوري کله کله پیزار پورې داسې یو شی نښتی چې هغه سړی دن نه کړي هلته یې دن نه تیارتاو شي جومات ګنده کړي نو تاسو کله دن نه راځئ نو په دروازه کې پیزار خپل لټوي ګورئ که ګندګي پکې نو پاکوي یې که ګندګي نه نو بیا راځئ یعقوب علیہ السلام دا خبره کوي چې موږ ته پته نه لګي کله کله موږ د اسمان خبرې کوو ملای اعلی خبرې وکړو او کله کله داسې چې موږ ته هېڅ پته نه لګي د خپل ځان نه د پته نه لګي دا ولې دا دی وجه نه چې د غیب او علم د الله نه سوا د بل چا سره نشتی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی زیونو کې خبرم کړلای او ارمان هم کړلای فرمایلی ان لوددت ان ارى اخوانی زدا غواړم زما دا ارمان دی چې ما خپل رونه ولیدې دا ارمانو صحابه کرام ته ولې موږ ستارونه نه یوسو وینا انتم اخوانی انتم اصحابي تاسو زما ملګری صحابه و اخوانی الذي لم ياتوا بعد زمارونه هغه دي چې هغه لا تر اوسه پورې نه دي راغلي نه دي پیدا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کولای کیږي چې دوی بیا پیژنې څنګه وې زما د امت چې کوم اندامونه انزل کیږي په اوداسه کې دا اندامونه به پړق کوي دا به پړق کوي روخانه وي د دې نه معلومیږي چې دا زما امتی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو سو غواړي چې زما دا پړق دي زیات شي ناغه دي لګړي اخوا ته چت شي وسیلو څنګه پورې خو لازم دي څنګه سره نو څنګه نه لګړي چت شه چې دا پړق نور زیات شي پړکو سره خو لازم دی پړکو نه لګړي نور چت شي دا پړق نور زیات شي کم چې انزل کیږي دیو جنا کوشش پکاري اسبغ الوضو وي خو
کوشش کوي په اوداسه کې چې صحیح طریقې باندې اودس وکړي. خبره روانه وه. یعقوب علیہ السلام ته انی اعلم من الله ما لا تعلمون، یقینا زه پوهېږم په هغه څه باندې د الله طرف چې تاسو پرې نه پوهېږئ. قالوا یا ابانا، د خلکو وې د رونو زامن ورته وې ای زموږ پلاره، ای ابا جان، استغفر لنا، بخنه طلب کا زموږ دپاره، ذنوبنا زموږ د ګناهونو، انا كنا خاطئین، یقینا موږ یو خطاکار، ګناهونه یو کړلي، خطاکار خلک یو. قال سوف استغفر لكم ربي، یعقوب علیہ السلام ته زرد چې بخنه به طلب کوم استاسو د پاره د خپل رب نه، انه هو الغفور الرحیم، یقینا الله چې دی هغه بخونکی مهربان. اوس د هغه ځای نه دی خپل سامان وتړ را روان شو. نو فلما دخلوا علی یوسف، کله چې داخل شو دی په یوسف علیہ السلام باندې، آوا الیه ابویه، زی ورکو ځان سره خپل مور او پلار را، وقال او وی ادخلوا مصر، زی راځئ مصر ته ان شاء الله آمین، که الله وغواړي یی به په امن. ورفع ابویه علی العرش، او اوچتې خپل مور او پلار را په تخت باندې، وخروا له سجدا، او شو هغه ټول دته سجده کوونکي. وقال یا ابتی، او وی یعقوب یوسف علیہ السلام، یا ابتی ابا جان، هذا تعبیر رؤیا من قبل، دا زما خوب هغه تعبیر دی چې دینه مخکې ما لیدلی، وقد جعلها ربي حقا، یقینا ګرځولی هغې لره زما رب په رښتیا، زما رب هغه رښتونی کو. وقد احسن بي، یقینا الله احسان کړلی ما سره، اذ اخرجني من السجن، چې زه راوویستم د جیل نه، وجاء بكم من البدو، او راووسی تاسو د بانډې نه، تاسو یې د بانډې نه راووسی، زه د جیل نه راوویستم، دلته کې موږ په دې ځای کې یو ځای کړو. من بعد ان نزغ الشیطان بیني و بین اخوتی، رسول دینه چې دشمنی راوستی وه شیطان زما او زما درونو په منځ کې. ان ربی لطیف لما یشاء، یقینا رب زما لیدونکی دی، باریک بین دی د هغه څه چې کوم څه غواړي. انه هو العلیم الحکیم، یقینا الله چې دی هغه دی پوهه حکمت والا. دلته راځي او خبر راځي، خروا له سجدا، ټول وته شو سجده کوونکي. سجده کوونکي یا خو سجده دا ده چې هغه په ځمکه باندې سر کېدی، هغې ته یوه سجده هغی نه، خو صرف د الله دپاره په ټولو پوښانه دغسې را روانه ده، د الله دپاره د بل چا پاره نشتي. نو هغې مطلب به دا دی چې کله یو سړي باندې خوشحالي راغله، نو را دې شي او ودرېږي، الله ته یو 2 رکاته وکړي، 2 رکاته نفل دی وکړي، شکریې دې ته وایي سجده. نو خروا له سجدا، نو پرېوته دي د یوسف علیہ السلام د وجې نه، د یوسف علیہ السلام د لیدو د وجې نه، د هغه د بیاموندو د وجې نه، سجدن سجده کوونکي. نو الله ته سجده وکړه. بل دا خبره هم راځي چا ویلي چې یوسف علیہ السلام مخکې شو او دی ورپسې شو، ودرېده، امامتي ولا هغه وکړه. نو شو دی هغه ته هغه پسې مونځ کوونکي، مونځ یې پسې وکړو. او درېیمه معنا دا چې شو دی هغه ته سجده کوونکي، سر ښکته کوونکي. خلک بعضې سر ښکته کوي، ادا په نیټ وغیره کې دا بعضې ښیي، بعض شاهان ناست یي هغه ته دا یو راځي او بل راځي، سر ورته ښکته کوي، لوکوټی دقې ته سجده وایي. دا نه چې سر په ځمکه باندې کې، ځمکه باندې سر نه ږدي، څوک لوړې ټیټېږي ورته، دا لوړې ټیټېدل چې دی د سجده وایي. او دا زموږ په دې دین کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړلی، شریعت راوړلی، په دې کې منع ده. مخکینی ادیانو کې دا جایز وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام بعضې وایي، څوک تللی یو ځای ته بل ځای ته، هغه عجمیانو خلکو بادشاهان وغیره لیدلي، نو هغه خلک لګیا دي میر زبان ته سجدې کوي، نو موږ به تا ته سجده کوو، ته خو د هغه نه زموږ لپاره غټئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو زما په قبر باندې ورتېرېږئ، نو زما قبر ته به سجده کوئ؟ وی نه، ویا خو ناجایز ده. وی چې هغه ناجایز ده، اوس هم ناجایز ده. ژوندانه کې هم چاته سجده نشي کولی، سر به نه ښکته کوې. دغه سجدې تعظیمه ورته وایي، که خپې خپو ته پرېوتل ورته وایي، دغه سر ټیټول ورته وایي، څه چې ورته وایي دا ټول ناروا دي. بس سیده ودرېږه خپل حالت باندې، السلام علیکم،
اوس یو سړی دی ناست دی هغه سره سړی لاس میلاوی لوګړي که ټیټ شي او دا نه چې بعضې خلک سر په سیده باندې بیا چې راوځي سړی کته کړی او په شا رواني په شا باندې قدمونه اخلي رواني ریوس ګیري لګولی نو هغه شی ناجایز دی کوم چې د حد نه زیات غلو کوي د حد نه زیات دی عزت ورکوي دی عزت ورکوم دا عزت نه دی دا بېزتي ده که د هغه عزت شي نو ستا هم بېزتي د هغه هم بېزتي ده ولې د هغه د حد نه زیات عزت چې کوي هغه هم په غلطه کې اچوي ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کم یو سړي چې ستا مخامخ تعریف وکړو د هغه په سر باندې خاورې واچوه ولې تا خرابوي ستا په زړه کې به کبر پیدا کېږي تکبر به پیدا کېږي لویي به پیدا کېږي ګوره دا خلک ماته سجدې کوي دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خبره بده ګڼله ایتمثل له الرجال وی چې خلک ولاړي ګیر چاپېره خلک ولاړ دي چوکیداری کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ما ته مو درېږي دغسې او دا ویلې دا عام خلک چې کوم دا کسب کوي دا دي نه کوي دا تکبر او یو صبر صدا قصې مسی پکې راځي رب قد آتیتنی من الملک یا اللہ یقینا راکړل تا مالا بادشاہی وعلمتنی من تعویل حدیث او تا علم راکړل مالا تعبیر د خوبونو یا د بیان د توحید فاطر السماوات والارض پیدا کونکي د اسمان نو د ځمکې انت ولی فی الدنیا ته زما کارساز په دنیا او آخرت کې توفنی مسلمه نو کله چې مال مرګ راکې نو په داسې حالت کې د مسلمانۍ په حالت کې والحقنی بالصالحین او یو ځکه ما صالحانو سره ذالک من انباء الغیب دا د غیب د خبرونو نوحي الیک چې وحی کوله مونږ تا ته نوحي الیک چې مونږ وحی کو دا تا ته وما كنت لديهم نوې ته د دې سره اجمعوا امرهم کله چې دی راجم شو په خپل کار باندې هم يم کورون او دی چل ولکاو وما اکثر الناس ندی اکثر د خلقنا ولو حرست بمؤمن اگر چې ته حرس کوونکې داغي په ایمان باندې اکثر خلق به ایمان نه راوړي اکثر خلق به خبره نه مانی وما تسالم علی من اجر نو غواړي ته د دین په دې باندې څه بدلا ان هو الا ذکر للعالمین دا مگر بدله د پاره د عالم نو خبره دغه روانه ده په هر وخت کې دین طرف ته رغبت کوونکي ډېر کم خلک دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو هغه ډېر غټه هستی وه هغه حرس کاو د دې چې داخله دي مؤمنان شي نه الله یو ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین ته به حرس کې لیکن دی برازي نه او ته به دینه پیسې نه غواړې لیکن دی به بیا هم دې طرف ته ناراضي وما تسألهم علی من اجر ته چې دا ته دې اجرت غواړې پیسې ته غواړې تنخواه ته غواړې مزدوري ته غواړې د هغې د وجې نه دی نه راځي نه دی نه راځي که مفتو کې مسله ته میلاوي کې هم نه راځي ان هو الا ذکر للعالمین د دنیا حال دغسې دی دا قرآن کریم نه دی مگر ذکر دی لپاره د عالم نن نرستو بیا انشاءالله مونځ به هم لکړې وختي کوو او بیا د مانځه نه وروسته انشاءالله درس کوو څوک چې ورته کیني څوک یې نه کیني او دا خپله خوښه ده موږ خو دغه وایو چې مانځه ته چې درس موږ مخکې کاو هم د دې وجې نه چې کسان ورته زیات کیني لیکن چې موږ ګورو نو هغه اخر کې چې 15 منټه بعد چې خلک را روان شي موږ دغه نه وروسته کوو که څوک کیني به اخلاصمند به کیني او چې اخلاص به کینی نه کیني هغه سي وچ پوچ هغه خبره په ذهن کې بیا پریوزي هم نه الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي